الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو یو ملګری سوال کړی دا چې په غټ ځناور کې یعنی قربانۍ ولا غټ ځناور کې څه کسان شریک وي نو بیا دغه شریک کسان به دغه غوښې تقسیم هغه څه طریقې سره کوي؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو دغه شریک کسان به د غوښې تقسیم هغه اول نمبر یعنی تل سره کوي. کچېرې تله ورسره موجوده وي نو دغه غوښه به دوی دغه تلې په ذریعې سره وزن کي نو هر یو شریک ته به یعنی هر یو کس ته به دغه غوښه برابر حصې سره هغه میلاو شي. او که بیا دغه کسانو سره تله وغیره نه وي نو هغوی صرف نظیر سره دغه غوښه یو بل ته تقسیموي نو دی کې د سود ولا شبهه هغه راتلی شي. هغه په داسې طریقې سره چې دغه شریک کسانو کې مثلا یو کس ته غوښه هغه 3 کیلو ورسېده بل ته 3.5 کیلو ورسېدله د کومه زیاته غوښه یعنی 1.5 کیلو بل کس ته ورسېدله نو دا بیا سود کې راځي. نو دینه د سود نه بچ کېدنې دپاره علما کرامو یوه اسانه طریقه هغه بله هم خیلې ده. هغه دا ده چې که چیرې یو غټ ځناور کې 4 کسان شریک وي نو دغه طریقه دغه 4 کسانو دپاره صحیح کیدای شي. هغه په دې بنیاد باندې چې دې ځناور کې 4 داسې اشیا دي چې دا دغه غوښې سره نه حسابېږي نو دا به داسې کوي چې دغه 4 کسان به دغه غوښه خپل نظیر سره برابره کي نو بیا به داسې وکړي چې دغه 4 کوم اشیا دي ځناور کې چې غوښه کې نه حسابېږي په هغې کې یو سر ده یو لری ده او 3 نمبر خپې دي او 4 نمبر دغه د قربانۍ ولا څرمنه ده. نو دغه 4 اشیاو کې یو شای چې کوم ده هغه دغه 4 قسمه کوم تقسیم شوه ده دوی سره به یو شای کېدولی شي. که دې کې بیا بالفرض یو طرف ته زیاته غوښه لاړه وي نو هغه به د هغه اشیاو په مقابل کې شي چې کوم غوښې کې نه حسابېږي. مثلا که یو طرف ته 1.5 کیلو یا پاو غوښه زیاته لاړه ده نو هغه به د کوم مختلف کوم د جنس ته مثلا سر شولو لری شو یا خپې شوې یا څرمن شوه دا به هغه په مقابل کې شي او نوره بقي کوم غوښه ده هغه به د غوښې مقابلې کې شي. نو داسې طریقې سره بیا دغه تقسیم هغه بیا جایز ده. نو دغه تقسیم کم از کم د 4 کسانو شریکو کې هغه جوړېدای شي. رد المختار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 317. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.